اوس وایي پرون یې ویلي الثاني المشهور فی تعریف الدائمة. اوس مشهور تعریف د دایمې مطلقې دا ده چې دایمه مطلقه چاته وایي؟ دوام خدا منه چې نسبت همیشه وي. همیشه څه معنی؟ همیشه معنی دا چې نقیض واقع نه وي. داسې نه چې نقیض حرام وي، حرام نه وي، نقیض جایز وي خو واقع نه وي. ایو ضرورت ته، ضرورت دې ته وایي چې نقیض محال وي. لکه کل انسان حیوان بی ضرورت، دا ضرورت ته، ځکه ثبوت جز کل ته دا واجب ده. نو نقیض چې بعض الانسان لیس بحیوان بالامکان، دا اوس محال ده. ایو دوام ده. دوام دا ده چې نقیض جایز خو وي خو واقع نه وي. لکه الفلک متحرک بالدوام، فلک متحرک بالدوام ده. دې څه معنی؟ یعنی نسبت حرکت فلک ته همیشه ده، یعنی نقیض واقع نه ده. داسې نه چې نقیض حرام ده، حرام نه ده. دغه دایمه مطلقه، دایمه مطلقه څه معنی؟ یعنی هغه دوام چې مقید نه وي، په وصف یا په شرط سره مقید نه وي، دې ته دوام مطلق وایي. چاته وایي؟ دغه ده چې نسبت محمول موضوع ته همیشه وي، چوپر چې ذات ته موضوع موجود وي. چې نسبت محمول موضوع ته همیشه وي، چوپر چې ذات ته موضوع موجود وي. بس دا دایمه شو. المشهور، مشهور دا ده فی تعریف الدائمة المطلقه ته، په تعریف ته دایمه مطلقه کې ما حکم فیها چې حکم شوی په دې کې بدوام نسبت، په دوام د نسبت سره. څه معنی؟ یعنی نسبت محمول موضوع ته همیشه وي ما دام ذات الموضوع موجود تن، چوپر چې ذات ته موضوع موجود وي. بس دا تعریف وکړه. نو ګوره دې کې دوام و نسبت راغلی یو ټکی، بل ما دام ذات الموضوع موجود تن، دا یک قید شو چې ذات ته موضوع به موجودی، پس به دوام و نسبتی. چې ذات ته موضوع نه بیا به چی دوام د نسبتی، بیا خو نسبت محمول نه ده همیشه موضوع ته، ولې موضوع شته نه بیا. واونا شکون ونو یلزم الله یفارق الدوام ذاتی الاطلاق العام فی قضیة محمول الوجود فلا یکون بینهما تناقض. دا فناقض لیکلی ده، دا ټیکه وی. حاصل دی اعتراض ده چې دا تعریف غلط ته دایمه، چې ته وایي دایمه دې ته وایي. ولې که دا تعریف ته دایمه صحیح شي بیا به دایمه جدا نشي مطلقه امینه، یعنی دایمه موجبه کلیه، مطلقه امه سالبین به جدا نشي. و تالی باطلون، تالی والے باطل چې جدا نشي په یوه ماده کې صادق شي بیا به لازم شي اجتماع نقیضین. و تالی باطلون دلیل دی ملازم اجتماع نقیضین ولې راځي؟ ځکه دایمه مطلقه عامه دا نقیضان دي کنه. این دایمه موجبه دا معنی چې دا نسبت ایجابي دایم ده. نقیض څه ده؟ چې سل فعلیت ته وځي. بس که یو منټ پارولې نه خو چې سل فعلیت ته وته دوام ختم کا. نو نقیض دایمه هغه مطلقه عامه ده. اوس په دایمه جدا نشي مطلقه امینه، دواړه په یو ځای صادقي، نو لازم ورسره اجتماع نقیضین. والتالي باطل. دلیل ملازمه فی قضیة محمول الوجود، هغه قضیه چې محمول پکې وجودي، چې محمول خپل وجودي. لکه ته وایې کل انسان موجود ما دام ذات الانسان موجودتن، انسان موجود ده دائما ما دام ذات الانسان موجودتن، چوپر چې ذات انسان موجودي. نو چې چوپر ذات انسان موجودي بیا خو ثبوت وجود خود همیشه ده. که نه وایي بیا خو اجتماع دی نقیض نه ده. ولې ته خو ثبوت وجود انسان ته همیشه وایي، خو ما دام ذات الانسان موجود دی، چې انسان موجودي، چې انسان موجود واخلې په خپل اقرار وکړي چې ذات ته موضوع موجود ده، بیا خو به ثبوت وجود خامخا وایي همیشه. چې نه یې وایي دا خو قول بین نقیضین ده، چې هلته ذات ته موضوع موجود وایي وجود ثابت نه وایي. چې ذات ته موجود وایي موضوع موجود وایي وجود خو به خامخا ثابت دی. چې نه ثابت دی نو اجه نه ثابت دی، هلته ذات ته موضوع موجود منې. چې ذات ته موضوع موجود منې هلته نه ثابت دی، دا خو اجتماع نقیضین ده. لہذا فی قضیة محمول الوجود، هغه قضیه چې محمول پکې وجودي، لکه کل انسان موجود ما دام ذات الانسان موجودتن، دلته دایمه صادقه ده موجبه کلیه.
که دا ټیک ده چې هر انسان موجود ده چوپ چې ذات ته انسان موجود واخلي چې ذات ته انسان موجود واخلي بیا خو به خامخا وجود ثابت دی که نه ثابت دی بیا خو اجتماع نه کېدای عدالت صالبه جزئیه مطلقه عامه صادقه ده چې بعض الانسان موجود لیس بموجود بالاطلاق العام بعض انسان نه ده موجود په اطلاق عام سره یعنی دا اصل فعلیت ته وتلی ده خود وتلی ده بعض انسان خدا دی اوس دی موجود په اطلاق عام سره اصل فعلیت ته وتلی ده کنه نو هم موجبه کلیه دائمه صادقه هم صالبه مطلقه عامه جزئیه صادقه نو لازم چې اجتماع نه کیږي دا یې ویله او نه شکون دلته اعتراض ده وانه یلزمو که دا دائمه تعریف ټیک شي چې دا تا وکړه دا مقدم یلزم الله یفارق الدوام الذاتی الاطلاق العام لازمیږي دا چې جدا بنشي دوام ذاتی یعنی دائمه ذاتیه موجبه کلیه الاطلاق عام مطلق عام سالبی جزئیه نه والتالي باطل تالي ولې باطل دا خو اجتماع نه کیږي نه ده دلیل دی ملازمه فی قضیه محمول الوجود هغه قضیه چې محمول پکې وجود دی دلته دواړه صادق دي كل انسان موجود دائما ما دام ذات الانسان موجوده دا صادقه بعض الانسان موجود ليس بموجود بالاطلاق العام بعض انسان نه دی موجود په اطلاق عام سره یعنی دا اصل فعلیت ته وتلی ده خود وتلی ده بعض انسانان نه دی موجود کنه بعض موجود دي دا حاجی قضیه محمول موجود فلا يكون بينهما تناقض دواړو کې تناقض نه راغی دا کدا ناقضون خو چې ټکو کنه مې تلک وای تناقض ناله را سړی نیمګړی کار دی حاجی قيل في اللي المتبادر من التعريف أن يكون المحمول مغيرا للوجود فليس هناك دوام ذاتي دا قيل فاضل لاهوري ده علامه عبدالحکیم سیالکوټي دا جواب کړی ده قيل في اللي حاصل دی جواب په تخصیص باندې بنا ده تخصیص کوي په مصداق کې دائمه په مصداق کې تخصیص کوي چې دائمه زه دغه ته وایم چې حکم شوی په دوام دی نسبت یعنی نسبت محمول موضوع ته همیشه یي چوپر چې ذات موضوع موجودی خدا هغه صورت کې وایي چې محمول وجود نه تخصیص کوم په مصداق ته دائمه کې بس دا تعریف ده دائمه چاته وایي چې نسبت محمول موضوع ته همیشه یي بس دا ټیک ده خو پسه چې محمول وجود نه ولې ځکه که محمول وجودي بیا خو به لازم شي تأکید د شی بنفسي والتالي باطل ځکه چې محمول وجود ده هلته قید ولګېده د مادام الوجود بیا خو لازم شي تأکید د وجود بالوجود چې ته وایې چې کل انسان موجود دائما مادام ذات الموضوع موجود ثبوت وجود انسان ته همیشه ده چو پورې چې ذات د انسان موجود یعنی په قید د وجود نو وجود همیشه ده په قید د وجود دا خو تأکید د شی بنفسي ده التأکید د شی بنفسي باطل نو چې محمول پکې وجود یا دائمه صادقه دا باطل نو موږ چې وایو چې دائمه دې ته وایي چې نسبت همیشه یي چو پر چې ذات موضوع موجودي دا اف صورت کې وایي چې محمول په خپله وجود نه قیل فی اللي لاهوري وایي په حل د دې سوال کې المتبادر من التعریف ظاهر تعریف چې دائمه نه دا ده ان یکون المحمول مغایر للوجود چې محمول به مغایر وجود نه فلیس هناک دوام ذاتی نشته په دغه ماده کې چې محمول پکې وجودي دوام ذاتی دلته دائمه ذاتیه نه ده ثابته اصالبه مطلقه عامه ټیک ده بعض الانسان لیس بموجود بالاطلاق العام سل فعلیت ته وتلی ده به دا ټیک ده دائمه نه ده صادقه ځکه دائمه کې خو تأکید د شی بنفسي راځي دا لاهوري جواب کړی ده اوس دې باندې دا رد کې پاکولو سره حاصل دی اعتراض دا ده چې علامه لاهوري صاحب ته داسې خبره کوه چې دائمه دغه ته وایي چې محمول وایي هغه ثبوت همیشه یي خو محمول به وجود نه وي وایي لا تأکید د شی بنفسي راځي دا خو ته غلطې خبرې کوې سلم ورته وایي
وی ولې وی دا قضیه چې العقل الفعال لیس بموجود بالفعل کاذب دا قضیه مطلقه مصالبه جزء کاذبه ده العقل الفعال لیس بموجود بالفعل عقل فعال نه ده موجود بالفعل دا صالبه جزئیه ده کاذب دا کاذبه ده ځکه عقل فعال خو قدیم ده چې قدیم ده پرا د فلسفه قدیم به زمان نو دا موجود ده بالفعل بیا ته څنګه وایي چې العقل الفعال لیس بموجود عقل فعال نه ده موجود نو دا صالبه مطلقه کاذبه ده چې ته داسې وایي چې العقل الفعال لیس بموجود عقل فعال نه ده موجود بالفعل کاذب دا کاذبه قضیه ده ځکه دا قدیم به زمان ده بیا چې قدیم به زمان ده بیا څنګه لیس بموجود نو صالبه جزئیه مطلقه مدلته کاذبه ده فیجب صدق نکیزه نکیز بیا اوس واجبي چې دایمه مطلقه ده او محمول خو پکې وجود ده ولې به صادقي ولې که دایمه مطلقه موجبه کلیه نه صادقه به بلدین سي ارتفاع نکیزه والتالي باطلا ځکه مطلقه مصالبه جزئیه او موجبه کلیه دایمه هو نکیزان دي ارتفاع دې نکیزه نه رااله ځکه صالبه مطلقه ما کاذبه ده چې العقل الفعال ليس بموجود بالفعل چې کفل عقل فعال نه ده موجود بالفعل دا کاذبه ده دا خو قدیم ده به څنګه نه موجود بالفعل خو چې دا کاذبه شه فیجب صدق نکیزه اوس په نکیز صادقه نکیزه دائمه ده محمول الوجود محمول پکې وجود ده دا به صادق وای چې العقل الفعال موجود دائما ما دام ذات الموضوع موجوده هر عقل فعال موجبه کلیه وای هر عقل فعال هر وته وای دا څه خلصم تم وای یو اصطلاح ده یو دا هر عقل فعال هر وته وای هر یو فعال ده كل عقل فعال موجود دائما ما دام ذات الموضوع موجوده هر عقل فعال موجود دائما چوپر چې ذات موضوع موجودي دا به صادق وای ولې کدا صادق نه وای صالبه مطلقه ما صادق نه وای به خلاصین سے ارتفاع نه کیږي ارتفاع نه کیږي باطل نو صالبه مطلقه ما باطل نو موجبه کلیه دائمه حق شو نو دا صادق شه چې كل عقل فعال موجود دائما ما دام ذات الموضوع موجوده هر عقل فعال موجود ده دائما چوپر چې ذات موضوع موجود دا صادقه ده دائمه صادقه ده محمول الوجود محمول خو وجود ده دا ګوره اقولو زوای العقل الفعال ليس بموجود بالفعل عقل فعال نه ده موجود بالفعل کاذب دا کاذب ده فعل دې صدق نه کیږي لازمي کې صدق ته نه کیږي مطلق یا مثال به وهو دائمه مطلقه محمول الوجود دائمه مطلقه ده چې محمول پکې وجود ده چار عقل فعال موجود ده دائما ما دام ذات الموضوع موجوده نه دا لاهوري جواب غلط شو اوس معترض اعتراض کوي چې لاهوري جواب خو ټیک ده ځکه دا خو تاکید د شی بنفسي ده چې ته وایې چې دائمه مطلقه صادقه ده دا صادقه ده چې كل عقل فعال موجود دائما ما دام ذات الموضوع موجوده دا خو تاکید الوجود بالوجود ده دا خو تاکید د شی بنفسي ده جواب دا دی چې نه تاکید د شی بنفسي نه ده دا تاکید د وجود محمولی ده په وجود رابطي دا تاکید د وجود رابطي ده په وجود فی نفسه دا محمول چې کوم وجود ده دا وجود رابطي ده رابط دا ونه محمول ده کنه رابطه ده محمول ثابت موضوع ده كل عقل فعال موجود دا موجود دا وجود رابطي ده دا وجود رابطي ده ثابت موضوع ده دا محمول پکې وجود رابطي ده مقید ده په وجود فی نفسه ما دام ذات الانسان ما دام ذات العقل موجوده دا ما دام ذات العقل موجوده کې چې کوم وجود ده دا وجود فی نفسه ده دا محمول چې کوم وجود ده دا وجود رابطي ده نو لازم څه تاکید دی وجود رابطي په وجود فی نفسه دا خو نه ده باطل تاکید دی وجود فی نفسه په وجود رابطي نه ده باطل خلاص حاجی دلته نور خبرې مستند دی وکړو پوه شئ